کور هر سړی هر ښځه د هغه په مضمون کې ته دا ور واچولې چې ته د دا کلي باشندګان یاست او د کلي په دا سرمایه کې ستا مکمل برخه ده او ته په دې برخې په بنیاد باندې ته د دغه دپاره د جنګ ته هم تیارېدلی شي. دا ډېر لوی فکر دی. دا هر سړی ته په دا خبر کوي. یو خو دته دا احساس و چې زه د دا کلي یم. دلته ډېر خلک چې یاره ما څوک نه کي پرشتي، یاره ما څوک حال نه کوي، په خپله زړورتیا نشته چې راشي، بیا د شا له خوا چې خوا بده شي او په بل پسې ګایږي. لیکن ته چې دا احساس ورکوي دا ډېر لوی احساس. پر دغه احساس زه ستا ته مبارکۍ له راغلی. ما بنیادي خبره دا وه چې کوم کار ته یې کړی دی دا ډېر لوی کار دی، دا کار ټینګ کړي. دویمه خبره مو دا ده ته یې لاس سره ورکړی دی، دا لاس به په رښتیا سره ورکوئ، په ده کې بېماني نه وي. دا لاس چې پر هر ځای باندې دا کړۍ پرېسوله ته یې ځله ولاړاست، بیا ځله دانه یاست. د سپو ګټې په یو ټوټي پیل کې دي، ته یې په یو ټوټي پیلي خلک یاست. هر کمزوري ځای چې دا ټوټی مات شو د سپو دانې بیا ته نشي راګرځولی. نو د خپل اتحادیه به چې دی دا به مضبوط ساتئ او د خپل اتحادیې دپاره یو منشور د خپل کارکردګۍ دا یو کوچنی منشور جوړ کړئ، په یو پوه سړي یې جوړ کړئ چې په سوشیالوژي کې سبق ویلی، سوشل کار یې کړی، بیا پر دا باندې وګایږي. دا دغه چې دا څوک دی؟ دا هدایت لالا دی. هدایت زموږ د خالدي صاحب زوی هدایت لالا دی. هدایت لالا دی. ښه، نو دا کړۍ به ته یې نزله پرې کوئ او خپل کوم کار چې تنظیمي روان کړی دی دا به مضبوطه ساتئ او یو له بله سره به تعلق سره ساتئ. خپل میټینګونه به سره کوئ. کیس چې به روان کړی دی پکار دا دی چې د کیس لپاره ښایي دا ګڼې پیسې نه وای ګارې کړي دي، یو څه منیشت وایه. کیس له ته یې پیسې خوري، وکیل له ته یې پیسې خوري، کیس در اوږدوي ته یې جیبونه به خالي، بیا که په دا کلي ته یې ټولوئ ټولولی به یې نه شئ. لیکن دا کار چې ته یې وکړلی دا که بیا ته یې پر دا کلي ټولوئ هم نه در ټولوي. دا به خلاص شو، دا بیا د ټولوي. خو دا خپله اتحاد چې دا مضبوط وساتئ چې په ما پرو بغیر د دې چې زه څوک یم، څه یم، د چا یم، د چا نه یم. ته یې بلکل ما له راتللی شي، سلام مو غوښتله، مشوره مو غوښتله، منډه مو په راکولی چې ما کولی شو زه منډه مو درسره کوم. ستا یې زه ډېره شکریه ادا کوم، ستا یې زه واورېدلم او ته یې ور بیا ستا په دا نیک کار باندې مبارکي درکوم. کور ودانه چې صاحب ستر راغلی ما ملګري څه شو؟ د خانوزۍ سپین ږیرو ځوانانو یونین والاو مختصرا خبره به وکړو. خبرې به د ډېرې وشوې، سر یې یو دی. موږ ته په دا خطبه د جمعې کې هر وخت دا خبر انه خطیب صاحب الصدق ينجي والكذب يهلك. همون جای کړی ان الصدق ينجي والكذب يهلك. رښتیا به انسان ته نجات ورکړي او دروغ به هلاکي. نو موږ که په دا یونین کې په دا کلي کې رښتیا شروع کړو بیا به الله پاک له هر شي سره راګرځي، هر مشکل به مو الله کوي. ولې الله پاک ما تر ګردو غټ جهنم چې دی د منافق دپاره ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق به د جهنم تر ګردو په اعلی درجه ده. اول علامات یې چې اذا حدث کذب، کله چې خبره کوي دروغ یې، و اذا وعد اخلف، کله چې وعده د سره کوي دغه مخالفت کوي، و اذا اؤتمن خان، او کله چې امانت وسره کېږي خیانت کوي. نن سبا موږ په د معاشره کې وګورو چې څومره تنظیمونه دي. که په تنظیم کې دا درې خبرې وو چې کومه خبره یې کوله او رښتیا ویله خلک به پسې کشي، چې له خلکو سره یې کومه وعده کړې وي چې دا به کوم دا به کوم، پر هغه وختل دا سړی کامیاب دی. او چې کوم امانتونه د کوم غوستر پراته دي په یو تنظیم کې د هغه کې خیانت نه وکړي، بعد دا سړی کامیاب دی، دا تنظیم کامیاب دی. موږ ته یې که په دا درو خبرو باندې عمل وکړو د نبي علیه الصلاة والسلام چې خبره مو کوله او رښتیا به یایي، چې کومه وعده مو له کوم سره کړې ده بیا به د هغه مخالفت نه کوو، د کوم چې کوم امانت موږ ته راغی هغه کې به خیانت نه کوو.
او د صحابه په زمانه کې دا بس خبره ختمومه صحابه زمانه ولې د خیر زمانه اول ایثار او یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه صحابه چې هغه د ټول امت لپاره معیار حق وګرځېدي هغه کې اوله خبره دا خپل کې په بل خوړل ایثار خپل به ضرورت ولې خو یا او د ازما مسلمان ورو الله یې تعریف وکړي او یؤثرون علی انفسهم خپل ځان ته خپل نفس دباوي بل خپل حق خپل حق بل ته دومره زمانه چې الله یې تعریف کړی دی هغه د تابعینو ده والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم چا د صحابه اتباع وکړ په احسان و چشته له چا سره احسان کول احسان دا دی چې وروره ستا حق خو مې در ورسوي زما له والا سم یو څه زیات درکوم سربرای درکوم ستا حق مې در رسولی دی چې هر قسم حق پر ما لري نور هم ښه درسره کوم خپل حق نه سم لکولی د هغې درجې خو نه یم خو له ستا حصه به در درانه کړم له خپل حصې څخه مثلا د یو دوست سره دا وایي دا یاره به د ازما هغه ورکار کړه دلته یې ورکړه ازما لږ تاواني کړه دا د تابعینو ده درېیمه اخرت چې شته هغه د عدل ده اخري معیار چې عدل به کوي یعدلوا هو اقرب للتقوى تربور د متقي څوک دی چې عادل وي انصاف یې کوي تربور د متقي څوک دی قرآن مجید یعدلوا هو اقرب عدل وکړي دا تقوا ته ډېره قریبه ده الله پاک د په موږ کې دا صفات راوړي که دا شان په موږ کې وو انشاءالله العزیز موږ به دنیا هم برابري نن دا ښځې موږ ته دعاوې کوي ځوانان موږ ته دعاوې کوي ناجوړان موږ ته دعاوې کوي وروره چې بھائی دا په لږ شي باندې یې زړه ښځي چې یاره زه هم چا په یو خبره کې دغه کړم الله پاک د موږ ته اخلاص رانیسي دا موږ ته په دا خپل چې کومه وعده مو ده اوس ګوره موږ وعده کړې ده چې بھائی موږ به د خانوزۍ د مفاداتو تر جمله مفاداتو نه ترجو موږ دا وعده کړې ده کوم نه ده ځکه حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې د ظلم حکومت که مسلمان کوي ظالم حکمران مسلمان وي الله یې ختموي او که عادل حکمران کافر وي الله یې حکومت ته وای له ظلم سره وخت نه ترجي له کفر سره ترجي چې عادل الله د خدا ډېر شکریه ادا کوم چې موږ راځو او څنګه صاحب چې کوم او دوی یو پروګرام په مخه خسته دي چې هغه چاته ورسي بس نور خبر خو تی کوي نور خبر نه کوم صرف شکریه ادا کوم او زه دا وایم چې دا ډېر مبارک ډېر ښایسته ډېر دروند او ډېر د معاشرې د فلاح دپاره د معاشرې د بهتري دپاره یو بهترینه عمل دی لکه پرون چې مولوي صاحب وویل ډوډۍ و مولوي صاحب خبره وکړه ډېره ښه خبره هغه دا چې یو حدیث یې بیان کړي اگر چې ماته ضروري ته زه پسې ما روشنن وکړي زه ورپسې ګرځم چې د دغه حدیث کومه مرتبه ده خو دا حدیث چې مولوي صاحب بیان کړي ډېر په معاشرتي ژوند کې بهترینه ده د حدیث د دغه مصداق چې پر مولوي صاحب دا خبره ما په موبایل کې واورېدله چې وایي که یو خلک که قوم په آپس کې سره مینه محبت لري یو د بل سره ناسته ولیار لري او یو د بل ظلم سړی خلاصوي نو تخته به الله تعالی باری ورکوي دا په مالو په اولادو په خوشحالۍ به الله تعالی باری دا خلک که څه هم دا خلک فاسقان که څه هم دا خلک فاجران که څه هم دا خلک فاسق دغه وي چې د خدای حقوق حق نه ادا کوي که سړی څه هم منځ نه کوي که سړی څه الله حق نه ورکوي زکات نه ورکوي نو الله تعالی به په دغه معاشره باندې رحم ضرور کوي د دوی له دغه رحم له وجې چې دوی یو به بل مابین کوي نو دا موږ له دغه دا فهم دی چې موږ د مغربي معاشرې موږ وګورو موږ فاسق معاشرې ورته وایو مثال د دغه حدیث مثال ورکوو چې مغربي معاشرې ډېرې خوشحاله ډېرې بهترینه معاشرې دي ډېرې خوشحاله معاشرې دي اگر چې د خدای د احکامو خلاف ورزي به خامخا تکلیفونه راوړي خو په معاشرتي ژوند کې خلک ډېر خوشحاله هغه د دغه حدیث مصداق دی چې ګوره هغه نه لمونځ کوي نه زکات کوي نه ورکوي یو شی نه مني د خدای منلو سره نه مني خو د دوی مابین کې یو اصول دا دی چې دوی په آپس کې دا طی کړي ده چې موږ به یو په آپس کې ظلم وکړو یو بل په ظلم وکړو ظلم د بسړی نه لکو کوم ظالم چې هغه به لاس نیسو او دوی آپس کې معاشره چې ده هغه ډېره د مینې او د محبت په آپس کې سره جوړه ده د دغه وجې د مسلمانانو ګردې معاشرې هلته ځي هر سړی کوشش کوي چې هلته ولاړ شي نو پر هغه باندې د الله تعالی زه وایم د الله تعالی برکت دی د هغو په معاشره کې د دوی د بهترین ژوند د دوی د یو د بل د قانون پابندي
یو د بل مینه محبت او یو د بل ظالم ته نه هیله کوم. تېرو یو 2-3 کاله مخکې مې لیدلي د امریکا کې دونه بد حال جوړ شو، په عربو ډالر تمام وشو په دا احتجاج کې. وایټ هاوس ته ورسېده، باقاعده د صدر دفتر ته ورسېده چې موږ یې ځو. نو تر دا حده پورې راغله. بیا صدر بیا ګردو وزراو خلاص وکړي چې باید بس دا واقعه سوي د برابر نه کوي. هغه بس شوه یو تور سړی و خالي پولیس والا ونیوی، یو دیدار دی پولیس والا ونیوی پر ځګر ناست و. هغه نارې ولې چې باید زه ناجوړه یم یا د زړه مریض یم ما علاج کوي. نو دوی نه لکه ولې هغه هارټ اټیک شو یا ساه بنده شو هر څه شو دوی هغه مړ شو راغځي. ګرد معاشرت ګرد امریکا کې اور ولګېد، ګرد امریکا یې ما خلاص. نو د هغو د یوه انسان مبارک چې تور انسان د هغو مبارک دونه زړه سوی دی د معاشرې په باره کې. نو که موږ هم دا سره یو الله تعالی هغه د الله تعالی نه مني، عیسایان دي څوک، یهودیان دي څوک، نو خدای پسې مني نه څوک پکښې ګر پکښې وي. مګر دغه معاشره په هغو کې دا ولاړه ده چې موږ یې محتاج یو، د دغه وجې ولاړه ده چې د هغو په مابین کې یو رحم شته. نو که موږ په خپل اپس کې رحم، په خپل اپس کې دغه یووالی، یو بل بدو ته نه هیله کوو، بد خلک نه هیله کوو، د مسلمان خلکو ملګري وکړو، انشاءالله زموږ به ډېر ښایسته الله تعالی به پر موږ ډېر رحم وکړي. موږ الله تعالی ډېر بد ځپلي اوسو، ډېر بد یې له موږ سره موږ معاشره ډېر بد الله تعالی عذاب را راوستي چې موږ یو بل ته بد نه وایو. یو بل زما ګرد معاشره زموږ خپل خاندان دی، یو خاندان دی. وړه زما خاندان سره زه څنګه وخت ویم، زما د کور سره څنګه وخت ویم، زما د پارټي سره زه څنګه وخت ویم. د دغه پر بنیادونو موږ خاموش وو، څه طرفت ما معاشره شوي. زموږ مسلم ډېر معذرت غواړم دا خبره چې زه زیات کوم. زموږ له مشرانو چې موږ واک اختیار وکړی او که ناوړه تیم ولې ناوړه کیسې راووتې، ناوړه کیسونه راووتې، ناوړه معاملې راووتې، دا د ځوانانو په دغه یونین په برکت دی. نو هغه تعالی په موږ یو عذاب مسلط دی. نو موږ ډېر بد معاشرتي طور الله تعالی ټکولي وو چې دوی دغه حق ولې نه ادا کوو، دا د مظلوم حق ولې نه ورکوو، د ظالم تر لاس ولې نه نیسي. دغه یونین په برکت باندې الله تعالی به اوس خوشحالي زما څومره ممکن وي چې دوی د محنت، د دوی د خوارۍ، د دوی د ایماندارۍ او دا ډېره غټه خبره ده. دا دونه ایمانداري، دا دونه ګولۍ خوړل یو مفاد هم سړي نه وي. ظاهري طور دا مفاد نو خبره د چا په زړه کې نه وي. ظاهري طور د هېچا مفاد نشته. ګولیان ته هم ځان ونیسه، ورکړې مو وکړه، منډې مو وه، خپلې پیسې هم ګاروه. دا خو ډېر مجاهدانه کار، دا د الله ډېر خوښ کار. او دغه کار که موږ دغه طرح په ښایسته بنیاد باندې پر مخ بوتې، تعصب ما سوای، د کلیو د خیریو ما سوای او د پارټي توپ ما سوای، لږ شمال دا د رحم او د مهرباني پر بنیاد دا کار موږ مخ بوتې. انشاءالله خدای کړي یو کال بعد، 2 کاله بعد، 3 کاله بعد د دغه ثمرات کې پر د خانوزي وویني، ډېر ښایسته ثمره وي، ډېره ښایسته خوندوره معاشره به په دې کې جوړه شي. 15-10 کسان چې هغو ته اوس پورې معاشره نیولې وه، زموږ کله یې نیولې تر غاړه، هغه څوک الله تعالی موږ نه، الله تعالی خپله چمور ته جوړوي. ته ما چې الله تعالی ته وایي چې زه ستا ملګری یم، الله تعالی خپله چمور ته جوړوي، دی به له مخې در وباسي وتارې هم دا چیرې ولاړ دخل. نو دغه یونین دغه خلک، دا ځوانان، دا ملګري، دا قربانیانې کړي دي، خراج تحسین ورته پېښ شو، ډېر بهترینه، ډېر زبردسته تنظیم یې کړی دی. باید خراب نه شي، باید په دغه کې جګړې جوړې نه شي، باید کوم خلک چې موږ ذمهواري ورکړې ده هغه د خدای پاري کار واخلي او دا نور خلک د دغه مطلقه ملګري وکړي. او دا د جهاد کار دی، دا د معاشرې د سمارو کار دی، تر هر طرح د دیني دعوت، تر هر طرح غټ کار، بس دغه غټ کار د معاشرې د خیر لپاره زموږ د شکریا پوښتې زموږ پر سر باندې، د خانوزي پر سر باندې، زما د بچیانو د دغو پر سر باندې خپل ځان ګولۍ نیولی دي او زموږ قوم حق راوړی دي او غله خلک، بېکاره خلک، بد خلک، ظالمان خلک تر غاړه نیولي دي. بیا شکریا ادا کوم مهرباني. پروفیسر انعام الله خان ته دوې خبرې کوو، 15 منټه پاتې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن مجلس د صدر او ورسره همزولو مشرانو او مشرانو، زه او تاسو ته د نن په دې پروګرام کې د شمولیت باندې ښه راغلاست وایم. زه یو 2 خبرې کوم. اوله خبر دا ده چې د یونین چې کوم دی دا یو داسې پلیټفارم د ځوانانو جوړ کړي لکه یو ګلدسته ده، یو ډېر ښایسته دغه یې جوړ کړي، یو داسې فورم یې جوړ کړي چې پر دا ولس باندې او د دا ولس واقعي مو زړه ته ولوېدي چې یاره دا یو داسې فورم دی چې انشاءالله تعالی په دې ډول جمله مفادات د خلکو چې کوم ګډ مفادات دي دا یې له غلازه بچاو کړي، دا یې هر کور ته ورسولی، بلکې تر هر فرد پورې ورسولی. او دویمه خبر یو بله ډېره یو خبر د اجتماعیت یې راوستی. اجتماعیت په اسلام کې هم او په هر معاشره کې چې کوم دی ضرورت دی. زموږ معاشره چې کوم له اجتماعیت څخه ډېره لرې پاتې شوې وه. لکه اوس د جمعې لمونځ څه شی دی؟ جمعې لمونځ اجتماعیت دی. په جومات لمونځ څه شی دی؟ اجتماعیت دی. په کال کې 2 دیګاوې څه شی دی؟ اجتماعیت دی. دا اجتماع برابر څه شی دی؟ اجتماعیت د خپل کورو باندې کوي. مولایان صاحبان ناس به ډېر ښه معلومه دي چې اجتماعیت په اسلام کې ډېر اهم دی.
نو یونین یو دغه ډېر ښه کار وکړي چې یو اجتماعیت یې کریټ کړي. اوس پروفیسر نظر محمد نظر صاحب چې ودی د ما ته دوه درې خبرې وکړې زه ډېر حیران شوم او الحمدلله دا د یونین سره اوس ډېر زیات خلک هلکې دا یو پروفیسر پی ایچ ډي ډاکټر سړی دی. ده ویلي چې یاره زه د اصلي ستایلې نه راغلی یم چې یاره ته دا ډېر ښایسته فورم جوړ شو او خلکو ته ډېر ښه یو بل ډېر ښه فورم میلاو شو. له نن زما حساب ولګو تقریبا 40 کاله مخکې په خانوزۍ کې اوله واره د تنظیم د جوړېدو بنیاد جوړ شوی دی. لیکن په دا 40 کاله کې ته یې دا څه کسان چې ناست یاست د هر کس سوچ ووایي چې تر نن ورځې پورې چې کوم جمله مفادات راغلي دي هغه مفادات چې هغه د یو ګډ یونټي غړي لیکن هغه مفادات ته وګوره تر اوسه پورې هېڅ چاته یو شی نه ملاو شوی بجای نقصان او بجای د ده اکولی. لیکن په 40 کاله بعد کې خانوزۍ ته الحمدلله یو داسې فورم میلاو شو چې په هغه کې د هرې شعبې سره ریلیټډ خلک شته، تعلیم یافته خلک شته، مزغن خلک شته، وړونه خلک شته او ځوانان شته، غریبان کې شته. نو دا یو داسې فورم یې جوړ کړي چې دغو خلکو دا جمله مفادات تر هر سړي پورې ورسول. نو د ده معنا دا ده چې واقعي دا یو فورم دی، واقعي دا یو اجتماعیت دی، واقعي دا د یو انقلاب په خدای کول انشاءالله تعالی لاره ده. نور زه ستاسو ټایم نه اخلم، ستاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریه چې ما خبرې ته بسم الله الرحمن الرحیم. د بیکر خاندان ځوانان او مساران او د یونین ملګرو خاص کم د خاص ضرورت شلو کسانو کې ملګري چې ما دي او موږ زما خپل دا ټاټوبه دي زما درۍ ده علم راوله او زه ډېر خوشحاله یم چې د یونین خلک چې په موږ سره په شپو په ورځو سترګې کړي دي نن زموږ په در کې ناست دي. دا ډېره غټه خبره ده موږ ته. یونین څنګه جوړ سو، چا جوړ کړي، چا مخالفت وکړي، اوس په شا موږ نه ځو، موږ پر مخ خبرې کوو. یونین د یو خاندان نه دی، نه د یو ګرلۍ دی، نه د یو کلي دی، دا د ګډ ولس دی. 390 کاله زموږ تاریخ دی د خانو اکا چې دلته ناست ککړګي دا اول کور یې پر ولس کې سوی دی، تاریخ دا دی. نو په کور کې به یو 2-3 کسه په کوټه کې وو. نن الحمدلله تر زراو زره ووتو. ډېر خلک موږ ته شکایت لري وي یاره ستاسو له نیمه زه دا خبره کوي چې پلانی څو موږ دا ورته ویلي دي چې مستقل را سره واوسي که زوړي که نوي دا د موږ د خانوزۍ د خانو اکابله ده. یو سړی چې د چا سره واوسي نو بیا خو به یو کس باید د چا سره په همسایه باندې ووي 2 کاله به همسایه شي 3 کاله وسي نشمیټه به نور کوي 1900 کاله باندې دغه شکایت خو ګسل مالک نن هم شکایت راغلی به یونین چې دی هغه د خاندان ټاکلی نه دی یونین دا پر دغه ځای پر دغه ټاټ باندې موږ ناست وو زموږ ممبر ناست وو د کمیټۍ زما تر ورو موږ ته وویل ته یې چا ټاکلی وایي دا یونین موږ نه دی ټاکلی دا د خاندان نه دی. نن ولې ما د خاندان لاک راوړي؟ زه د جمدول یم ذموار یم، زه د یانزله یم ذموار یم، زه د سید خاندان هم ذموار یم، زه د حسن خان هم ذموار یم. په پالیسي کې موږ دا لیکلي دي چې د خانوزۍ مفادات که هر ځای وو زه د خاندانونو خبرې نه کوم. دا عمران ناست دی موږ ته ډېر مشکل دی 4 کسه دي په کور کې هلته بیا حسن خان دی 12 سوي دا کمیټیان چې جوړېږي پرېستس جوړېږي موږ پرېستس نه یو نه موږ په تور ډبه یو نه پر خړه یو نه پر ژاړه یو نه پر کاریزو یو. دا د ولس مفادات وغلو ته نه ورېله کول زموږ پالیسي ده او د غره چې کوم مفادات کوم مشکل موږ دلته اول واره چې کښېناستو بیا چا موږ ته ډوډۍ وکړه په شیخ مانده کې ډوډۍ لرو الله دې وزونه ورکړي په جنګ هم راسره راغلی واره په جنګ راسره راغلی بعد خو موږ ته پالیسي واضح کړه پالیسي یې راښکاره کړه چې په کورم کې یو ځای کوله وځي 2,000 نفوسه دي څو 2,000 نفوسه دي دغو خلکو له سرکار سره جګړه وکړه سرکار یې پسې واخیست سرکار ته خپل شی ورکړي نه چې وټکس خپل شی دغه خلک 4,500 ټنې د ورځې راوځي زه اوس یې رالم د 12 روپۍ مال ما واخلي څو 12 روپۍ مې دغه ته راځه لکه ملکه تاله چې در وړم د ولس پر سر پر تنظیم په دفتر کې مې 12 کروړه جمع کړې هغه پر فرد باندې خپله ډېټا جوړه کړې 2,000 نفوس وو هر سړی وټاکلی وو چې دونه لارې دونه قومونه یو اوس زموږ نیم کورم کې چې دا کوم کلی د یاد کې نوې رازویر دی په دوبۍ کې ناست بس مال راوځي 450 ټن د ورځې دی
2-3 میاشتې بعد یو ټکدار ورځي د 100 کروڑ روپۍ مال بس پر اکاونټ باندې پیسې ورځي کار را شروع دی خپل چک پوسټونه ورته تیار دي خپل کسان پر ناست هر شی خپل لکه زما چې اوس موږ د تنخوا والا خپل خلک دي څو غټه خبره خالي چې زه 11 یا 15 کسه 10 کسه نور تنخوا په دغه کې ولګوم لږ غټه خبره تا اول ورځ بل ورځ په ما د خاندان په یو خبره کې سړی نه و چې زه کله رکو لګېدلی یم اوس بنګي ډېره بده خبره دا ترې واورئ دا زموږ د مسرانو یا زموږ د MSU دی غیر سیاسي دی که سیاست ور ورسېده تر کمیټۍ ور ورسېده تر خاندان ور ورسېده ریسس ور ورسېده هر شی پاس کې پر خاص پر دغه راغلی هغه دا خو زموږ واری نه دی دا خو د فلاني وار دا هغه اوس بنګي یم چې 20000 مشرو کمیټۍ تنخوا راکړي راځه شرمه جنالۍ نه پر اساس پاسوي تنخوا راکړي دغه خبرې وکړي موږ ته دغه جګړې ولې پیښ شوې موږ یو شی ولدي دا خبرې موږ د الحمدلله جانزې خان ناست عمران ناست مجيب صاحب هم ناست دا د چې جون یا 7 جون شپه ده دلته جګړه جوړه سوه شر فساد جوړ سو ته ولې په غره کې ساړه دوړو څه تره ګاډیانې څه تورې شیر خانان ملکان سرداران زورور خلک زموږ یو تربور ورغلی دي په دا غره کې دا د رضي خان په ځای کې والج دي دی د غیر ختلی دي هغه څه څوک چې راخي نو په نیش کار کوله کړم په ښکړ دا ویل زه د دې ځای مالک یم هغه ورته چې زه د بل مالک ته څو بیزتی کړ دا سړی راغلی دی مسر سړی دی یو چا کې ویلي یو چا بیا یو چا ته ویلي هغه ګای تر دغه 2-3 کسو له کارفان مامو او جان زیب یو نصرالله تروزدی دغه 18 کس سره کښېنستلي د شپې مال راغله کوټې له دغه چای یې تیارې کړي وي شکر یې وروره دا په بل شمنک ما او جان زیب خان به خود خوش کم سره سرګیدار فرمان مسلمان مسمایي ما دا دروند کار دی دا سر د بستلو کار دا ډېر درانه خلک راغلي دي دا نوابان دا زورور خو دا دوی ویله چې هغه بیا نو ولاړو ساري الحمدلله بس یو پالیسي مې جوړه کړه د شکر په بیر کې هغه پلاچونه باندې کښېنستو د شپې 3 بجې وې پالیسي مې جوړه کړه مالکانو ټیکهداران راوغوښته ټیکهداران مالکان د پیزو ماسټر په بیرته کې ورور اختیار راکړ 15 کس یې وټاکل اول ورځ دومره زموږ دا کوشش وکړو موږ 15 کس موږ نه یو دغه مطمئن نه یو لږ بیا مو چې راوغوښتې په دغه خلکو کې دا تر دا کوم مالکان سته چې تر اوسه پورې نه دي راغلي لیکن پیسې ورغلې کور ته ورغلې موږ نه منلو دا وکړو خیر موږ بیا جګړې بیا مې د ځوانان راغلل په اپوزیشن ځوانان مو تیار کړي دا ډېر روش جنګ دی دا د عربو د قرباو پروژیکټ دی دا مره خراب وي دا ډېر وست کار دی دا د کمیټې د سپینګیرو تر دا تر وستر دی دا پالیسي چې چا پالیسي جوړ کړی دا تر وستر اخر موږ دا کار وکړي اول واره جګړه رااله سروې مو نورې لکوله بیا میل بیل کې بیا مکول ورسره وکړل چې خیر اول واره سفیر سفایر رسو دا بل واره ورو په فور شډول کې سوالو په اپریشن په واره 15 فور شډول سو ولا سفایر نور سو 12 بیا مو چې په سره وسو خوړل ملک دا مجيب صاحب دا الله سره جانزیب صاحب 12 کسه په فایر کې دا یو کم نیوی فایر وي څو وایي چې سرکار ورشي هغه ویتای کور د وکیلانو ودان کور د نسب الله ودان چې موږ سره سپورټ کړی په دفتر کې چې د یونین سپورټ چا کړی نو نن دغه دا وشکاره کړه معاشره ته ورته ته دونه خلک پر یو ځای سره راول او پن وګایر یو څوک دا وګایر یو فل زار خاندان راغواړم وایي ورته خبره راوړي فرض موږ سره میټینګ وسوي دي دا د مالک صاحب ځای مشترک کړی دی په لزر په کرایه دی اتلس میاشتې مو شو عرفته ماشاءالله میټینګ کوي موږ په سره نه وځي خپل کوم دغه پرده غو نور د خلک راځي سوال راوړي خوند وکي مو په سره وګایر موږ دا نه وی چې نو بل تنظیم ولې دی کمزوري موږ په بل شعار نه موږ دغه مګر د پاره د تنظیم د یونین دا چې په یو خاندان کې له ما سره تکر په یو خاندان کې یو زه سړی غواړم دا څه دي دا موږ یې نه څه دا سړی غواړم قرباني ته تیار د شپې د ورځې هغه شپه چاپه راغلی مال د شپې ټلیفون راغلی و دلته چاپه دلته پر دا چوک باندې خلک ولاړ دي سړی یوړي اطلاع ورکړي و هغه سړی در اخی سړی د ځای رسوي کې میسج اوس ځوانان راووت له خانزوی تګ مشکل دی څو غټ خبر دا خدای یونین دی مړه دا به څوک نه دی مړه سیاسي تنظیم خو موږ مشته ول سیاسي تنظیم خو موږ ما سره څلوېښت کسه دي پر سیاسي تنظیم کې سړی شته په 3 کاله اوس ورځې مو اوس موږ جګړه نه راغلي سیاسي تنظیم موږ نه کوي ولې کوم ځای سیاسي تنظیم هغه موږ ورول هغه غیر اوښوي سیاسي تنظیم دغه سړی د مولوي صاحب لونګي د ورځې ما شامل نه دا بل بیا خولي د ورځې سره نه صدري پلان دا غز موږ روزلي خلک مزامتي تحریک چې دی ولا هغه ډېر زور ور مشتریان یې راکړي دي الحمدلله دا شرور دی شدغه احتجاج مظاهرات موږ کړی موږ پر خپل غره باندې مظلوم یو موږ حق لرو موږ ملکیت لرو ما دا خبر ورته کړی چې ډبار او لوټ او
لرګی زما دی د شیلې اوبه چې زما پر نمبري اربن ایریا دا معنی چې اواره د سپي شروع ده له غربه د سلټرمیر زه ټچ یم ورور دا اوبه در وګرځه چې چیرې اوبه بیا الاټونه کیسونه وسو او هر مصر سړي له ورغلي په اوله میاشته کې هر مصر سړي سکرټري له ورغلی ټکدار له ورغلی منسټر له ورغلی چې کوم موضوع مخصوص زورور کسانو ګردو شاره ګرځول هغه په شاباس کړم چې دا د ژوندي دي له ما سره په قسم ده په مول کې موږ بلیاو ګاډي سکرټري ته ودرېدو سکرټري بیا موږ مجبوري لرو زه خو سکرټري یم ډېر شی راسره کړي دي د هغه نوم نو څه کو بس دوه ویلې ول زه مجبوري لرم کولې وزار منسټر له ورلو ډېمبي راسره ولاړل ډېمبي بعد مجارس بعد میاشتې بعد ویل څو دا موږ نه ښکاره کړو دته مخامخ موږ ته پیس ټو پیس راسه نو به د یونین ستا جواب وکړي یار که موږ غلط یو پر د مخ نه وو که موږ نه یو نو یار لږ لار راسم سټیلمنټ دی الحمدلله اوس موږ کمیټۍ پر یو پیج د زه اوس صاحب کور ودان زر واره کور نه شروع پنځه کسه نور سره دي پنځه شپږ واره موږ نور نه اسکل کمیټۍ سره سوي دي اسمه دای خپل فورم دی خپل بندوبست دی خپل ګټه کوي د خانوزي ده زه مې فورم یو د خانو د ولس غر یو ټکل سوی په سو کې 110% یونین ځوانان کار کوي تم کار وکړه ښه سړی راوله زه ولاره خاندان دا بیا هره واره بیا په مجلس کې چې له هر خاندان زه به ښه سړی ایمانداره متقي پنځه وخته به جومات په منځ غل به نه وي کمیټۍ ډېر دروند فورم دی زموږ د عزت زموږ سترګې دي لیکن سړی خو به سم سړی راست چې هغه د بل لابې په ټال نه هغه ټلیفون راوکړي د اعلامیه جاري کړي ته ولې اعلامیه جاري کوي پر ما نه جاري کوي پر دی ما شیلینګ دی موږ د دا کسانو سترګې ووتې په هغه ورځ څوګه یې ولګېدی یعنې ته هر سیاسي فورم موږ له سیاسیانو څخه خوابده سوه موږ له نورو تنظیمو خوابده سوه چې یاره تا به نو زموږ سره یو په یو ځای کې خو د غږ کوي موږ خو یې سرونه ورکړي دي قسم نوم د خدای دی چې په څومره چاپېره وي ایاز خانه تاسو څوک واست ملا جازي بسره چاپراله ما راشه غونډې له تستاره پورې مونږ دی ولا کوي شي زه دانې ستاب موږ مونږ ټاک پر کودي بولاس چاپېره دي څووا موږ یو ورل اوس یو نه چې یو چې شي تریمپیو په دا کې ول تیار د ورل اسمه سره ارڅو چې ورغل دی ول پر کاټه که بس خاتمه کې شپږ میاشتې موږ ولې شي په جیل باندې موږ څنګه ورته تیار او ار و چې موږ خاندان زموږ مطمئن یو په سکو دی ولا چې موږ داسې ګټلي اوس ما غوړ دال ورکې چې موټر ګاډي ورګو مال وسه نو ولا کې یو چې اسمان مخ د ټرمپ پوجا وي اوس نو چې ګس اسمان سره ولې مطمئن ته ایماندار سره خود به انسان کمزور دي خرچه به سبي ما دا تر تو خرچي دي 15 کاسه په تنخواه دي 15,000 مش تنخواه ورکو درې دفتر دي چې سړی خپل کور نشي چلواله ګور بیا ته دا تنخواه واته نه چلول کوي موږ کسان تنخواه او دا منګ ته ګور اوس 15 کاسه موږ ولا عدالت وکیل ته نه پرشته ما ته نه سر نعمت اصل ته نه دا شپه ورځې وکړي دا سایکو مګ ګرسه ملونی کړه ځوانان ملونی دا شپ 15 کاسه زه د دغه ګرسه چا څو شکریا ادا کوم ګرسه ما دا مال ګرسه دا پیسې زور کوم یونین مسخه ته قیامت بیا یا ساتي چې خو کراله پرغره جنگ وکي شماره کول دا دونه سخت کار دی مولسا چې تصور یې نشي کوي چې دا کور لور چې نفر مال راوړي او له موږ په شلو کسب یو ګریو اچا کسو موږ نه خوشولو الحمدلله یو سړی نه راځي چې زه پیسې نه غواړم نه راوغورځول نه باندې پیسې نه غواړم وایي ځکه ما احتجاج مظاهره ما جرګه خوند کې چې ما خپل جرګه موږ اوس جرګه کې شو دا درېمه جرګه ده موږ او په نو وګورئ کنه ته ته مړ ټا درکې چې ما دونه پیسې اخیست دا یونین پیسې اخیستې دنیا خرچې کړې دي د ستیر رزلټ معلوم شو ما الحمدلله نن دا یو ولا سم خاندان بیکر ولا سم خاندان یو خاندان سکندر پاتې دی ملکان یو حسن خان پاتې دی یو جندوله پاتې دی درې په دادوزي کې سو یو دریا د ساکزي پاتې یو اجش پاکو پاتې الحمدلله دا نور او هر انسان ته پیسې ورسېدي کار څو سره شماره موږ په دغه نو سیاسي خلکو موږ شماره چې د موږ په دغه وکی شماره موږ وکړه کور په کور د یونین خلکو مليان ورخون یا اسمان عبدالله ګټ په منډه اوس دوی موږ جواب دی ورور پیسې به ورسې او کښنی ته به ورسې وسړی ته به ورسې که په سکر کې دې ورسې که په حیدرآباد کې دې ورسې که په جو کې دې ورسې چې خانوزای د خانوزای او جمله مفاده په دا کې کښنی خاندان له موږ څوک ناراض و چې یاره دا خو نو تی دا چې نو ماته وزنو ملک ذات الله کوم نو یمران ته ما یې نیم لپاره ولاړ دا پتوا ولاړه پتوا تر کراچي پورې ورسو هغه چې باید نوې مفاداتي دا زړې مځکې نقطه خرڅ کړي دي ګس ژړه دم خرڅ کړي خلک په غره کې کله بیا ورکه دا غر هغه پرشتہ ما خرڅ مو غر خو دا هغه ورور دا نوې محل چې ورشه دا پر فرض بش طرف یې سس سوي دي طرف غلطي سوي دي شخص نن ته نه ویني په خانوزي کې په کوټران کې نه
ته ورسره د رفیق لاله اوس مخکې نسته زه څه وکړم د مجید استاد به نسته زه څه وکړم زما په کلي کې دا تر کورونه سوي وروره اوس یو چم راوکړه سټلمنټ راوکړه او ته به یې وکړ راسي د پلار په نیکه نو به موږ میانه جوړ نو موږ کوشش دی د سپیک سټلمنټ ان ایچ ای کاریز ډیم چې څه مسلې د خانوزي غوي موږ په 15 کس هر وخت یونین ځوانانو ته تیار دي او ډېر عجیبه خبره د خاندانو راته وکړه ملکه دا شیب کوم تنخواه وره دا څو منډې سره کړي ما ویلې پر 200 ورځې رسول 200 ورځې دا یونین ترې کړي دا ملک په خپل خرچ راغلی دا عمران په خپل خرچ اجازه په خپل دا ګاډي اره ګاډي زه په لاک کړه موسیقي ولا کوم 5000 زره داخل کړي موږ یو شی بریفینګ ورکړو چې وروره که ارڅ کېده دا د غره ملکیت بنو اوس نیم راځو چې اوس پیسې لګیا دي کې په دوه واره موږ ورګلې درې مې شمس راکړ ور بیا هغه مجرده کې اوس د ناس کسته الجبل دا جوړ ور دي مخه مخه راته راکې الحمدلله موږ دا کار دا واره وسره وکړو چې وروره مال بنه جوړه را سره وکړه د چا زړه الله جان پر هغه موږ ولیاړو سره موږ کو ماتم کو بدم کو او د ریلیټیشن خلاص یې چې په غره کې کمی پاتې دي یعنی الله جان نسو پر راغه سره کښینو چې د ولس صحیح سسي ستاره صحیح سره نو دا ګر دي موږ سره راکوړ کو یو نیم دغه ته راوشي لکه نن چې موږ درې کاله مخکې ما په دې خبره سوګی ده چې د یونین هر انا وټکه شي ده هغه فرد هغه تر خاندان نه ده نه خاندان یو خاندان تر بل معتبر دی نه یو خاندان تر بل خاندان شنه دا اگر د خانوا کولاده ده زه له 309 کال زه ولسم مسایل زویم زه ولسم زویم چې زه ولسم زویم ما یولس دغه زه شکریا ادا کوم د او خلکو د وکیلانو او د عالمانو خاص کر د مولوی الیاس او مولوی هزار او مولوی انور مولوی اکرم او مولوی قاسم او کوم خلک چې موږ سره تایید او موږ تعاون کړی دی مولا الله خان او موږ خلک په هر خاندانو کې چې موږ سره تعاون کړی دی موږ دا شکریا ادا کوو چې موږ او هغه ورځ په ټکانو کې ما خپل بکا سره ورته لکه جنزیر او ملک محمود دا تر قیامت ما ته درانه دا په ټکانو کې ما جګړه کې موږ لاله موږ په هیڅ وکړ نه موږ خو پراته پرې ونو ټکان شروع د دغه موږ ډېر کور ودانې منو موږ لاله یعنی ژوندي خلکو د محمد یعنی خلکو نمونه ته د محمد دکاندار منډه را سره وکړي سمې ولا ګرج والا څوک بیا چې موږ رالو کوم سرکاري وداران چې موږ سره کوم یې مت کړی علي شاه صاحب ایسي صادق صاحب زه د ګودو شکریا ادا کوم نن دغه موږ درې کال چې مخکې یو پروګرام یې شو نن یو فاینل ته موږ ورسېدو چې دغه تر به کوي پالیسي د یونین غدا تر ده او هر انسان